الله الرحمن الرحیم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هر یو خبره په خپل ځای باندې لال او جواهرات د ملغلرې دي. ترمذی شریف کې یو حدیث راځي او ډیر بهترین حدیث دی. د جنت په باره کې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا د جنت ذکر کاوه او د جنت د بنگلو او د کورونو ذکر وکړو. د جنت کې به څومره ښکلي ښکلي کورونه وي. نو نبی علیہ السلام فرمایل په جنت کې داسې کورونه دي چې د هغې بار طرف به د دننه طرف نه ښکاري، دننه به د بار نه ښکاري او ډېرې ښکلې ښکلې چې کوم دی بنګلې به وي. یو عربي سړی راپاڅېد ویل یا رسول الله دا به د چا لپاره وي؟ دا ښکلی کور ښکلې بنګله دا به د چا دپاره وي؟ ګوره دنیا کې هر سړی ځان له ښایسته کور غواړي، ښایسته بنګله غواړي، مزېدار ځای غواړي. نو داسې موږ د جنت سوچ هم پکار دی چې موږ د جنت هم مزېدار ځایونه ځان له خوښ کړو او بهتره یې کړو، ځان لپاره خوښ کړو. یعنې داسې نیک عمل وکړو چې هغه موږ له الله تعالی راکړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام له سړي تپوس وکړو د الله رسوله دا د چا لپاره دا ښکلې بنګلې؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا به د هغه چا دپاره وي چې څوک نرمې نرمې خبرې کوي، دا خپله ژبه دا چې کوم دی نرمه ساتي، ترخې نه ساتي. ځکه ژبه چې ترخه شي دا ډېره تورې نه ترخه ده، او چې نرمه شي دا ډېره خوږه ده او مزېداره ده. نو دا د هغه چا دپاره دي چې هغه پستې خبرې نرمې خبرې. ګوره حق ویل دی، حق د انسان وایي، حق ویل د مسلمان ذمواري ده، لیکن په طریقه باندې په داسې طریقه انسان حق ووایي چې حق هم ویلی شي، انسان په ضد کې هم رانه شي، بلکې هغه کوم انسان چې کومه غلطي ده باطله پسې پسې شوی دی د هغه شي نه هغه رامنې شي. نو یو چې څوک نرمې خبرې کوي د جنت دا ښکلې ښکلې کورونه به د هغه چا لپاره وي. او دویم نبي علیه السلام وفرمایل چې څوک خلکو له ورکړه کوي د الله تعالی په نوم باندې، کوم غریب دی، یتیم دی، بېوسه دی، هغې له څه ورکوي، هغې باندې زکات وله ورکوي، خیرات وله ورکوي، هغې مړی په ګېډه باندې په جامه باندې پټوي، نو الله تعالی به دغه انسان له دا ښکلی کور ورکړي. ګوره انسان چې په خپلو بچو څخه خفه کېږي، پکار دا ده چې پردو بچو هم دا شان خفه شي. څنګه چې انسان ځان دپاره خوشحالي غواړي، ځان دپاره امن غواړي، ځان دپاره عزت غواړي، ځان دپاره ښایسته کپړه او مکان غواړي، نو دغه شان د انسان د بل غریب دپاره سوچ وکړي چې ما له بل غریب پاره کول نه دي پکار، بلکې د بل غریب مدد ما له پکار دی، زه د هغې مدد وکړمه. او درېیم نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د جنت دا بنګلې به د هغه چا لپاره وي چې کوم خلک روژې نیسي، چې کوم خلک روژې نیسي د دغه خلکو لپاره به دغه بنګلې الله تعالی ورکړي. او څلورم نبي علیه السلام وفرمیل وصلی باللیل والناس نیام، چې کوم خلک د شپې لمونځ کوي، تهجد، او خلک چې کوم دی په هغه وخت کې ودی. د شپې تهجد لمونځ دا یو بهترین عبادت دی او نبي علیه السلام فرمایلي وو دا د نیکانو خلکو طریقه ده. که څوک خپله چهره خپل مخ نوراني جوړول غواړي دا د شپې چې کوم دی لمونځ کوي. که کوم انسان په لاعلاجه بیمارو باندې بیماري، په داسې بیمارو باندې چې هغه ښه کېدل مشکل او ګراني، د قسم قسم ډاکټرۍ علاج کوي او ښه کېږي نه، نو دا انسان دی خپل علاج د شپې په تهجدو باندې وکړي، الله تعالی به چې کوم دی جوړ کړي. نو د شپې په تهجدو سره د انسان نه هغه بیمارۍ ختمېږي چې کوم بیمارۍ دایمي بیماري دي او په انسان لپاره همیشه یو به د انسان نه درې کېږي. د چې کوم خلک د شپې تهجد کوي الله تعالی به دغه انسان چې کوم دی د دغه لاعلاجه بیمارو نه لرې کوي. د لحاظه شپې اوږدې کېږي، د شپې مونځ دا ډېر بهترین دی. الله تعالی د نږدې اسمان ته راشي او اعلان کوي څوک شته د ما نه معافي غوښتونکي، څوک شته د ما نه غوښتونکي، څوک شته بیمار چې د ما نه صحت وغواړي دوله صحت ورکړم، څوک شته مجبوره بدحاله چې د ما نه کوم دړه حاجت وغواړي دوله چې کوم دغه حاجت پوره کړم. دا بهترین وخت دی. دې وخت کې غافله خلک ویده شي او نیکان خلک هغه الله تعالی ته سوالونه کوي او دا سوال کې الله تعالی د دواړه لاسونه جوت کړي او الهی سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آجا اب خلوت هو گئی زما الله ټول مخلوق خاموش شو او د تا د چې کوم د خپل لاسونه مجبوت کړي الله زما مدد وکړه نو راځئ چې موږ تاسو ټول الله تعالی نه سوال کوو چې په دغه وخت کې موږ تاسو را پاسېږو او خپل حاجت د الله تعالی نه چې کوم دی غواړو